دی خوا د مکې خلک پوه شو چې دا مسلمانان خو یو یو دوه روان دي او مدینه کې راته بلاک جوړیږي او ممکن ده چې دا پیغمبر هم لاړ شي مدینې ته نو موږ به څه کوو نو یو میټینګ یې راوغوښته په مکه کې دارالندوه د مشورې ځای دی میټینګ یې راوغوښته لګیا دی مشوره کوي د هر قوم سردار پکې ناست دی دا شیطان نه دی ابلیس دیم د یو شیخ نجدي په شکل راغی یو بوډا سپینګیري په شکل دروازې والا هغې وې څوک یو میلمه م تاسو سره مې ضروري کار دی چې دروازې کولو که کاکاجي څه کې وی زه خبر شویم چې تاسو د دې پیغمبر د محمد صلی الله علیه وسلم خلاف میټینګ راغونډ کړی دی نو زما هم د دې دین بدي شي زما هم ډېر بدي شي نو که زه هم دې مشوره کې کېنولم نو زه به دله ډېره ښه مشوره درکړم تجربه مې زیاته ده او خیاره مې عقلمنه مې هغې وی کاکاجي راځه ډېره ښه ده شیطان هم پکې ورته نشو کېناست هغې وی د نجد د علاقې د نجد یو مشر د سپینګیري تجربه کار دی کاکاجي کېنه میټینګ کېده یو کس پکې دا مشوره ورکړي داسې کار به وکړو چې نظربند به یو کوټه کې به واچو ابوالبختري یو مشر کافر و هغه دا مشوره ورکړه دې به نظربند کړو کوټه کې به واچو او یو روشندان به پکې پریږدو داسې یو نوړی نوړی ډوډۍ به وله ورغورځوو رو به وجود ټپ شي اخره کې به مړ شي خلاص به شي دا ابلیس لعین شیطان دی خو د انسان په شکل دی وی دا ریز مما نه ده خوښه تاسو که دې کوټه کې واچو دلته د قوم ملګري دي لوی قوم یې دی هغې به دنه خلاص کړه به یې پې خفه شي وی به چې دا څه کوئ دا خپل دین ستاسو خپل دین نو کوټه کې نه شی بندول یو ورځ به یې بند کې 2 ورځې به یې بند کې خو لوی قوم یې دی دا رای نه ده ټیک دا غلطه رای ده چې شیطان ووي خلکو یا او کاکاجي ټیک ووي دا رای ټیک نه ده بل یو کس پاسېد هغه وی داسې به وکړو چې بار به وشړو په یو اوښ به کښېنه اوښ پورې به کلک وتړو اوښ باندې به پړې ور واچو بچې د بار به وشړو دې پیشه موږ به خلاص شو دا شیطان بیا پاسېد وی دا هم ډېره غلطه خبره ده هغه له دومره خوږه ژبه خدای ورکړې ده که باره موشړه ځان له بلا ملګري پیدا کړي نو په تاسو به حمله وکړي مقابله بیا نه شی کولی هلکه دا خبره هم ډېره مزېداره ده دا ټیک ته دا ټیک نه شوه ابو جهل پاسېد یاره وی بس لنډه خبره دا ده چې مړ به کړو مړ به شیطان پاسېد بیا وی چې وجنې به یې څوک خبر خدا مرګ ستانه د خدا قوم دی بنو هاشم که کم مسلمانان دي خو هغه مرګري دي چې کم مسلمانان نه دي هغه هم مرګري دي دین یې ورسره شریک نه دی خو مرګري دي نو وجنې به یې څوک د قوم مقابله به یې څوک کوي کاکاجي نو ته خو زموږ هره خبره رد کوې نو ته ووایه څه وکړو وی دا خبره ټیک ده دا وجلې پکار دي خو تاسو یې په داسې طریقه مړ کې چې د قوم نه یو مشر روچت شي د ټولو قومونو نه او په شریکه په املا وکړې بس ابو جهل وی دا خبره ټیک ده د ټولو قومونو نه به یو کس راغونډ شو او په کور به د شپې ورشو حمله به پې وکړو بس مړ به یې کړو نو قوم به د چا نه بدلوي اخره کې به په دیت رضا کو سلو خان به ورکو د مړي په سر کې سلو خان دي سلو خان به ورکو بس جوړه به ورسره وکړو قوم به د کم نه بدل اخلي شیطان لاسو پړقول زنده باد دا خبره ټیک ده دا کار به کله کوو شیطان ورته وی ګوره د ښې خبرې له وخت مه ورکوئ ښې خبرې له وخت مه ورکوئ بېګاله پې ورځئ بس قصه خلاصه کوي او شمکي تریخ ګوټ ته تیری کوي چې قصه خلاصه شي قرآن حکیم کې رب العالمین فرمایي وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا سازشونه جوړ کړل کافرانو لِيُثْبِتُوكَ چاوی نظر بند کوئے او یخرجوکا او یقتلوکا او یخرجوکا چاوی دا وطن نے وباسو او چاوی وجنوئے دا میٹنگون او دا مشورے شروع شوی ویمکرون سازشونه جوړول چې موږ په دې طریقه د رسول الله مبارک نزان خلاص کو ویمکر الله التعلم خفیه یو تدبیر جوړ که والله خیر الماکرین که دا ټول مخلوق یو ځای شي او یو خفیه تدبیر جوړی د چا خلافه نو الله چې کم پټ تدبیر د هغه د بچوالي پیدا کي والله که څوک ورته تاوان ورسوي
خدای چې څوک بچ گئی هغه ته څوک تاوان نشي رسولی. جبریل علیہ السلام لال او رسول الله مبارک ته ټولې خبرې وکړې چې ستا خلاف دا میټینګ وشو، سازش شو، او بیګاله به مهرباني وکړي د کور نه به په خپل بستر به نه سملې، د کور نه به وځې او لارې درته زه برابروم. حضرت ابوبکر د غرمې وخت و چې جبریل ورته الوې نو لاړ نیغ حضرت ابوبکر نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې جبریل ورته الوې نو نیغ ابوبکر کره لاړ. بی بی عایشه وی ما خپل مور او پلار په کوپر نه دی لیدلی، د چې په ښه بده پیښې یم زما مور او پلار مسلمانانو، او داسې ورځ په مونږ نه ده تېره شوې چې په کومه ورځ کې سهار او ماښام حضور پاک مونږ کره نه دی راغلی. دومره مینه یې وه مونږ سره. لاړ حضرت ابوبکر ته وایي څوک دی کور کې وباسه، یو پټې دوه خبرې کوو. ابوبکر ورته نور څوک نشته، یو عایشه ده د نبي علیه السلام ته ورکړې وه، او یو اسما ده، دا دوه لوڼه مې دي، نور څوک نشته. وی ښه ابوبکر ما ته خو الله اجازت راکړه چې مدینې ته ځه. وی زه ملګرتیا غواړم. وی ته مې ملګرې او صاحب دوه اوښانې مې ساتلې دي او ګیا مې پې خوړې سربې کړې مې دي، یو تال او یو ځان لا، یو ستا شو یو زما. حضور پاک وی اما بغیر ثمن فلا، بې پیسو بنالم د هغې پیسې به درکوم. علما وی چې پیسې د یوې اوښې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابوبکر ته ورکړې، دا هغه قصوا اوښه وه، په دې هجرت شو. ولې پیسې ورکړې؟ ډېر مضبوط سفر، ډېر قیمتي سفر، ډېر د ثواب سفر، او دې سفر سره اسلام خور شو، نو چې دا ټول ثواب الله پاک پیغمبر مبارک له خپله ورکړي چې په خپله اوښه دا سفر وکړي. هغه قصوا ډېره قیمتي اوښه وه چې وحی به کله نازله شوه نو یو چې نبي علیه السلام به په کم څاروي سورو نو ټینګېدی به نه شو، هغه څاروي به ځمکې ته پرېوتو. ما سوا د دې اوښې نه، دا اوښه چې ته ملاسته نه ده. فیصله په دې وشوه چې مونږ به بېګانه زه روزم او ته به ما سره شي وځو به. نو یو سړي سره خبره کړې وه د مخکې نه، عبدالله ابن اریقط، هغه ته لارې معلومې وې، هغه سره د پیسو خبره کړو چاته به وې نه، او مونږ چې تا ته کله ووایو نو ته به مونږ مدینې ته بوځې، خو په داسې لار به م بوځې چې عامه لاره نه چې ته په شاړه لار به م بوځې. دا پخوا چې به قافلې تلې د یو ځای نه بل ځای ته، نو یو رهنما به ورسره هغه ته به لارې معلومې وې، هغه له به پیسې ورکړې او قافلې کې به روانو خلکو ته به یې لاره ښودله. یو د حضرت ابوبکر رشتہ دار دی، عامر ابن فهیره خدمت هم کوي او رشتہ دار هم دی. وی دی بدن سره د خدمت دپاره بوځو، څلور په څلور بوځو. حضور پاک د شپې علي صاحب راغوښته، حضرت علي رضی الله عنه ته وی زه وځم او زما په بستر به ته نن سملې، او ما سره د مکې د خلکو امانتونه دي، نو ته به دا امانتونه خلکو له ورکې او مونږ پسې بیا مدینې ته راځه. ګوره دغه وخته پورې په رسول الله مبارک د خلکو دونه اعتماد دی چې امانتونه خلکو پیغمبر علیه السلام سره یې ښودي. د شپې نه کافران رالل او د حضور پاک د کور نه ګیر چاپېره تو شو، کور یې ورته محاصره کړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم راپاڅېد، جبریل ورته وی وی داسې به وکې شګې به راوالې او اوبه نولې، لارې کوڅې ټولې درته ډکې دي، ناکبندۍ راته ځای په ځای شوي دي، خو فکر مه کوه، شګې به راوالې اوبه نولې، دی دا شګې به الله پاک د دې ټولو کافرانو سترګو ته ورسوي، دی به سترګې مږي او ته به ترې نیغ وځې. او مقصې وشوه نبي علیه السلام چې څنګه راووت او بس شاهت الوجوه او شګې راواغېسته وینوستلې، شګې الله پاک د ټولو کافرانو سترګو ته ورسولې، هغې لګیا دي خپلې سترګې مږي، اوښې ته بیږي، خدای داسې زلزول راغی، طوفان راغی، او نبی علیه السلام مخکې روان دی، ابو جهل او دا ټول ولاړ دی، او نیک حضرت ابوبکر صدیق کره ورغی. ابوبکر راپاسه، هغې ځان سره راپاسو او غار ثور ته لاړل. د ځمکې نه تقریبا 1.5 میل یا پاوکم 2 میله د اوچت دی او سخت غر دی، سخت اسان هم نه دی.
اوږد مزل پکې ډېر دی مزل غار حرا کې مزل کم دی خو نیغ دی ردې نه سخت دی او دې کې مزل ډېر زیات دی اوږد غر دی اوږد دواړه لاړل غار ثور ته چې سار پېشمني شو نو کافرانو په کورو حمله کړه چې ورغلل نو په کور کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو په بستر حضرت علی پروتو وی څه شو وی ما ته پته نشته نیم خبر چې چته تللی اوته ډېر بېګا د شپې څنګه ووته وی څنګه نه زم نیم خبر اوته دی هغې حیران شو چې خدای مونږ خو ټولې لارې ناکه کړې دي یو ځای به د په کومه لار حضرت علی صاحب یې ونیوه کوټه کې واچو خو بیا یې پرېښود ځکه د هغه پکې څه نو هغه غنیمت هغه خلکو امانتونه واخیستل واپس یې کړل او مدینې ته روان شو او حضور پاک او حضرت ابوبکر 3 شپې په غار ثور کې تېرې کړې 3 شپې او د حضرت ابوبکر زوی ابته او په غار کې به ورسره شپه کوله نو د مکې چې ټول ورځ به مکه کې ګرځېده د خلکو خبرې به اورېدلې چې خلک څه سازش کوي یو څه سکیم کوي ابه اورېدلې پړه کې به یادولې او شپې له به ته شپه به د نبي علیه السلام او د حضور پاک سره کوله او د هغې ټولې خبرې به ورته ورسولې او عامر ابن فهیره به څاروي بوتل نو د غار ثور په خوا کې به سرول نو چې کله به د شپې د خوب ټیم شو نو څاروي به راوشړل نو غار ته به یې ورسول نو پی به یې ترې واخیستل او حضرت ابوبکر صدیق او په نبی علیه السلام به یې څکل او بیا به پېشمني څاروي مکې ته راوستل چې څوک راباندې پوه نه شي چې ګنې دوی دلته دي د حضرت بیبي اسما یو څادر و نطاق به ته وایي د دې پرتوګ د پاسه د عربو ښځې به اچوي چې د انسان د عورت پې ښه پټي او حیا پې ښه مضبوطه راشي نو هغه وایي ما خپل نطاق دا خپل کمربند وشلاو او په یو کې مې وله څه توخه او ستوان متوان واچول په هغه نیمه کې او باقي نیم مې وله په سامان کې کېښود چې دا به ستاسو درستخانې کې په لاره پې څه خوراک مرک خورئ نو دا به ځان ته لاندې خوروئ دې وجې نه هغې ته ذات النطاقین وایي کافران ابو جهل فورا میټینګ راوغوته چې سړی خو رانه ووته چېرته لاړ او اعلان یې وکړه چې که چا د پیغمبر علیه السلام سر راوړه سلو خانې نه او که چا د ابوبکر سر راوړه سلو خانې نه او که د دواړې راوړه 200 خان د یو په سر کې د سلو خان وینا مو وت سلو خان خو داسې ده لکه دې زمانه کې چاله 100 موټرې ورکړي او ډېر قیمتي شي بس خلک خواره شو او چې دې غار ته سنګ حضور پاک وردننه شو ابوبکر ورسره دی رب العالمین حفاظت کوي ګوره قرآن شریف کې الله فرمایي که نه ویمکرون ویمکر الله دوی خپل تدبیرونه کوي زه خپل کومه دوی د پیغمبر د نیوو د مرګ تدبیرونه کوي زه د بچاو تدبیرونه کوم الله د غار په خوله کې اونه زرغونه کړه اونه جولاګي راغې په اونه کې یې جالې واچولې او یو شنه کمتره راله صحرایي هغې زر ډکې مکې راوړل او پکې ځان له جاله جوړه کړه او پې د پاسه کېناسته ګیم پکې واچول د غار خوله بنده شو چې الله حفاظت کوي نو په جولاګي هم کوي او چې الله حفاظت کوي نو په کمتر هم کوي او چې الله حفاظت کوي نو بے سر و سامان به دې رب العالمین حفاظت وکړي او چې خدای دې وجني نو په یو ماشي دې هم وجلی شي ډینګي وایرس ماشي څونه خلک د یو ماشي د لاسه مړه شو نمرود د چا له لاسه مړ دی موږ به دې خلک وایو چې نمرود د ماشي د لاسه مړ دی د ماشي د لاسه نو دې بعضې فلسفیانو به اوهو ماشي وجل او لا یو کتاب کې مې لیدلي و چې ماشي په خپه ګوډو نو پته نه لګي چا وله خپه کتلې ده دا پته داسې پته نشته چې دا خپه وله چا کتلې کوم اپریشن تیټر ته چا دننه کړی دی چې وګورو چې دا خپه ګوډه ده وګوروغه نه چا سره کیمرې وي خو بهر کیفه د یو ګوډ ماشي د لاسه نمرود خدای مردار که نو اوس مخلوق خدا ته الله ښیي چې په ماشي وجل کولی شم که نه شم کولی الله چې وغواړي که نه د الله حفاظت د سړي بچې
او چې کله دنه رب العالمین خپل حفاظت پورته که کنه نو باز خبره ختم. هر وخت به د الله نه دا سوال کوي چې الله ما تا ته ځان سپارلی دی خدای، نه ما خپل ټوپک بچ کولی شي، نه مې خپل قوم بچ کولی شي، نه مې خپله پیسه او دولت بچ کولی شي، او که بچ کوي مې نو څوک به مې بچ کوي؟ الله. بس دا عقیده وساته. اسباب به استعمالی، توره به م استعمالی، دې زمانه کې ټوپک به م ساتې، تماچه به م ساتې، نوکر به م ساتې، د شپې چې وده کېږي دروازه به م جرنده کې، آیات کرسي به م ورسره وی. ولې اعتماد به په اسبابو نه کې، اعتماد به په رب العالمین کې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل اسباب استعمال کړل، دروازې ونه د شپې ووته، خپل اسباب استعمال کړل، شګې ونسته، خپل اسباب استعمال کړل، غار ته ننوت. دا د حضور پاک خپل اسباب دي، هغه استعمال کړل. چاته غږ ونه کړ، د شپې پټ ووته، ملګري م ځان سره واخیسته، خپل اسباب. خو د پیغمبر مبارک اعتماد په اسبابو نه و، په چا؟ الله. الا تنصروه فقد نصره الله. اے خلق د مکې، که تاسو ورسره مدد نه کوئ زه چېرته تلیم؟ ما ورسره کړی دی که فقد نصره الله اذ اخرج الذين كفروا. دو کافرانو وویسته، ثانی اثنین، دو په دو، اذ هما فی الغار، غار کې ناستو دو. نو کافرانو منډې ترډې شروع کړې، او د حضرت خصائص کبرا کې سیوطي لیکلي دي چې غار ته کله وختل څه منځې مزلې وکړو. ابوبکر وایي حضور پاک ته الله رسوله دا کافران د خپو د نښو نه معلومات کوي، علم قیافې والا او دا د خپو د نښو والا خلک دوی سره دي. نو لږ غوندې د یو چتو مه په شا دې وړم، ستا د خپو د نښو نه پته ونه لګوي. نو اوچته یې که او غاره پورې پیغمبر علیه السلام دقسې یوړو. نو چې هغوی څنګه تلل او ګرځېدل، نو دې ځای پورې خو یې قدم شته، خو دې نه خو یې قدم نشته. غار ثور ته ورسېدل، وختل. یو کس دې بل ته وایي یلکه دې غار ته چتنې ننوتې، نوره دنیا خو م لټ په لټ کړه، بل ورته وایي د غار په خوله کې خو د دنیا نه غټه مشره ونه ولاړه ده، نیا دې م لا پیدا نه وه، داسې زړه ونه د غار په خوله کې ولاړه ده. نو چې دې دننه کېدل نو دا ونه نه ماتېده، او دا پلار ته دې نه ګورې دې دغه ته جولاګي ته، بابا چې دې پکې لګیا دی کار یې پکې کړی دی. نو چې دې ننوتېده د جولاګي جاله نه ختمېده، او هغه بیبې ته دې نه ګورې چې پکې ناسته راګۍ اچولې ده کمتر، نو جاله نه روانېده، د کمتره نه تښتېده، بې وقوف بچیا. حضرت ابوبکر حضور پاک ته وایي الله رسوله کافران بار هغه دې راورسېدل، هسې نه که لږ یې سر لاندې که نو موږ به ووینې. الله اکبر. الله څه وایي؟ اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. حضور پاک څه ورته وایي؟ ملګري ته غم مه کوه، ټینشن ماله، الله ملګری دی. یو کس بره متیازې وکړئ، هغه متیازې نیغې د غار په دې سوړه راوبېدې، او هغه بل مخامخ متیازې کولې. حضور پاک ورته وایي ابوبکر که دوی مونږ لیدي مونږ ته یې مخامخ متیازې کولې. الله مدد کوي، الله مدد وکړه، کوي. دلته خلک وایي حضور پاک ابوبکر ته وایي چې لا تحزن، مه یریږه. یاره وایي ابوبکر ډېر ډرپوک وایي عیاذا بالله، یرندوکي و. هلکه یو خبره تاسو ته وکړم، یاره خو په پیغمبرانو هم تېره شوې ده. حضرت موسی علیه السلام غټ پیغمبر و، درون د لوی درجې، دا معنا. لیکن چې کله یې کونټۍ وغورځوله او اجدها ترې جوړه شوه، نو یره پرې راغله، رستو شو. الله ورته لا تخف، ونه یریږي. فاوجس فی نفسه خیفة موسی، موسی لکه یره راله. الله وی پام کوه، ګورې ونه یریږي. ګوره موسی علیه السلام باندې یره راغلی. ابراهیم علیه السلام ته چې کله فرشتې رالی او هغه وله سخې حلال که، سخې فرشتو ګوتې یو نړۍ وله، نو غل چې به راغی او غلا به یې کوله، نو هغوی به د کور والا خوراک نه خوړ. اوس خو نیغ لاول په پرج ورشي، اوس خو چې کور کې غلا کوي لاول ډومبې په پرج ورشي، نو ټول سامان راولي، ښه خوراک وخوري، او کور والا یې تړلي او بس لاړ شي وتښتي. هغوی به دا کار نه کوي. نو ابراهیم علیه السلام ویارېد چې دا جوړ غله دي،
ما ولسخی سور کرویت کو نخوری. قرآن حکیم کې الله فرمائی اغي وتوی نا مونږ د خدای فرشتي یو د لوط علیہ السلام قوم پس روان یو. الله قرآن شریف کوي فلما ذهب عن ابراهيم الروع ابراهيم نه چې یاره کله لاړه نو یجادلنا فی قوم لوط بیا جګړه شروع کړه چې دا موجنه مزه نو په ابراهيم علیه السلام یاره راځي لوی پیغمبر، موسی علیه السلام باندې یاره راځي لوی پیغمبر، نو که په حضرت ابو بکر یاره راځي طبعی یاره خو په انسان راځي. لیکن زه تاسو پوه کم لا تحزن حزن یری ته نه وای. د یری په معنا مستعمل دی خو خپله معنا یره نه ده. حزن په عربی کې هغې ټینشن ته وایي چې د بل شي د وجې نه چاته راشي. زوی مړ شو دته ټینشن راغی، لور مړه شوه دته ټینشن راغی، مال روغ شو دته ټینشن راغی، خور مړه شوه دته ټینشن راغی، دې ته حزن وایي. نو دا به معنا وکم لا تحزن اے ابو بکر زما د وجه په ځان ټینشن مراولا، پریشانی مراولا. پتو لګېده چې د ابو بکر په زړه کې کم ټینشن و دا د ذات متعلق نو دا د حضور پاک متعلق په پیغمبر یریده په ځان نه یریده. لا تحزن دا معنا مه کوئ چې مرګ در مه یریږه، نه داسې معنا نه. لا تحزن زما متعلق په ذهن بوج مراوله، زما متعلق ټینشن مالا، په ما مه یریږه. ان الله معنا موتا دواړو سره الله دی، ستا به هم کوي زما به هم کوي. او چې څنګه ننوتل حضرت نو په دې غار کې سوړې وې او دې کې چې تل ملړم نی مار نی په جنجال به ونړو نو یو ټوکړه ورسره هغې ټوکړې کړه په یو سوړه کې ومنډله او یو دوه سوړې پاتې شوې نو سم لاس د هغې کې خپلې پوندې جاګورې سیوطي لیکلي په خصایص کبرا کې یو کې خپله پونده کېښوده بل کې هم کېښوده او حضور پاک ته زما دې سینې د ډډه و الله رسول وده شي دننه مار دې مار تاویږي په دې سوړو کې چې دې له راته زړه بنده ده، هر یو بنده ده. دې له ابوبکر له په دا خپل ټک ورکړه. اوس دې خپه دې خوا کوي رسول الله مبارک ودرې مار په ده رانه شي نو خپه نه دې خوا کوي مار لګیا دې ټک 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 ورکوي او د سترګو نه اوښکې روانې دي. مار ټک خو دې خدای سړی ساتي. نبی صاحب ابوبکر ولې جاړې وی دې سوړه کې سوخ خوړم دې خوا که خپه چې خپه دې خوا کوي واجدها خامار دې راووت دغه دې صاحب نبی علیہ السلام زر خپل مبارک لاړې راواغتې ابوبکر خپې نه ته وکړې. څه قیمتي خپه ده، څه قیمتي خپه ده چې د دواړو جهانو د مبارک سردار لاړې دې تاویږي. الله او چوف یې پې وکړ. ابوبکر وایي داسې شوه لکه چې درد مې په سترګو نه لیدلی. او بیا مار نه تپوس کوي تا څه مجال دی چې زما ملګری دې وخوړو، ته ما ملګري ولې خورې؟ نو مارانو حیواناتو حضور پاک سره خبرې کړې دي. دا د حضور پاک معجزه ده. الله رسول زه خو یو ځل په دې لاره تېرېدمه یو پیغمبر په دې لاره ته نو هغه وی دې غار کې به د آخرې زمانې پیغمبر 3 شپې کوي نو ما په دا غار کې ستا دپاره عمر تېر کړ. ظاهره که مړ شومه نو بېله ده خو که چېرته زما وخت کې راغی مې ولیده نو اوس چې را باندې خوشبو لګېده نو لارې مې کتې ټولې بندې وې نو بله چاره مې نه وه. بیرین 3 شپې حضرت ابوبکر صدیق او 3 شپې حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې غار کې تېرې کړې.